أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد و آل محمد. د روژې عظیمه میاشته دی. زه غواړم چې د یوه روژهدار په باره د هغه اخلاقو په باره خبرې وکړم. څو کوم یو انسان که روژه وي هغه ته کوم قسم سره اخلاق پکار دي. که چیرې مو سترګې وغړوو روژه د دې ته نه یي چې انسان صرف خوراک و چکوک ونه کړي پس دې ته د روژې نه ویلی شي. نه، روژه نور هم شرایط لري. د دغو شرایطو په باره کې د امام جعفر صادق علیه السلام د فرمایش کوي چې انسان ته پکار دی چې دغه صفتونه چې کوم یو انسان روژه دی هغه روژهدار انسان پکار دی دغه صفتونه خپل ځان کې پیدا کړي. هغو صفاتونه اولین صفات دغه دی چې انسان پکار دی دروغ ونه وایي. که چیرې سترګې وغړوو د موته جامعې کې روژه به هم وي، د جامع مختلفو ځایو کې به ناست وو. دروغو نه علاوه او غیبت نه علاوه بل کار د مو نشته. و همدې شان سره دویم صفات هم چې هغه انسان دپاره روژهدار دپاره ذکر کوي غیبت دی. پس که مو چیرې سترګې وغړوو هم مو یوې ځای باندې که چیرې ناست وو هم د دروغ یو هم د غیبت کوو. د دغو اردوو صفتونو په باره کې امام جعفر صادق علیه السلام منع کړي دی. و همدې شان سره دریم صفات د روژهدار دپاره چې کوم خیلی دی هغه دغه دی چې انسان پکار دی د سترګو هم روژه وي. بېځایه پکار دی دغه انسان سترګې ونه غړوي. نو که چیرې مو سترګې وغړوو جامعې کې دا سیستم حد نه پورته دی. د سترګو غړوله بېځایه حرکات ورکوله دا جامعې کې ډېر زیات دی. څلورم صفات چې د روژهدار دپاره ذکر کوي انسان پکار دی جګړې نه ځان وساتي. د موتو اکثریاتو وړو وړو شیانو باندې د روژې عظیمې شپو ورځو کې جګړې ډېرې زیاتې دي. جګړې د زوته ډېرې کوو. بل صفات چې ذکر کوي هغه دغه دی چې پکار د انسان ځان نه حسد لري کی. که دینه مخکې کوم حسد د دې زړه کې و د چا په باره او چی شي په باره کې حسد و پکار دی دا حسد ته نه لرې کی. د روژې هم اندغه کمالوتي چې انسان نه ګناهونه لرې کوي پس یوه عظیمه او ګناه کبیره حسد دی. پکار دی دا حسد که چیرې مو حقیقي روژه وي پکار دی مونه د حسد برطرف شي او د حسد د روژې په ذریعه باندې مونه لرې شي. بل یو صفات چې د مؤمن لپاره خیلی شوی دی پکار دی د حق مخالفت ونه کړي، حق ویل وکړي، د ظالمو مرګتیا ونه کړي. بل صفات چې خیلی شوی دی هغه دا چې انسان پکار دی غصه ځانه نه وریا کړي. اکثریت موتو مشران یا کشران داسې دي چې خونې کې په وړو وړو شیانو باندې چې کوي غصه کوي. وړو وړو شیانو باندې به انسان دوره غصه وکړي چې حد نه پورته پس بیا داسې انسان دپاره روژه پیدا نه لري. بل چې موتو جامعې کې یو رسم دی چې هغه نه امام جعفر صادق علیه السلام منع کړي دی هغه د زیاړو کول دي. که چیرې سترګې وغړوو د زیاړو کول موتو یو رسم جوړ کړی دی. نه در حالی کې د اهل بیتو فرامینو په مطابق او د قرآن مجید هغه عظیم کتاب مطابق سره دغه شیونه ډېره سختۍ سره منع شوي دی. پکار د انسان بالخصوص روژې کې او روژې نه علاوه نورو وختو کې هم دغو زیاړو نه انسان پکار دی چې وکړي ځان وساتي. و همدې شان سره انسان پکار دی ظلم نه هم ځان وساتي. ظلم په باره هم منع کړي شوي دی. پکار دی انسان نه چا باندې ظلم وکړي او نه د چا ظلم په خپل ځان باندې چې کړي برداشت کړي. او دینه علاوه روژهدار دپاره چې یو بل صفات کوم خیلی شوی دی هغه دا چې پکار دی روژې کې انسان صابر وي. صبر ماده ورکې حد نه پورته وي خو روژې کې د مو صبر ماده ختم کیږي. سترګې وغړوي چې چا ته معمولي غونته یوه خبره وکړي هغه کې د صبر ماده نه وي غوسه کیږي فورا. او بل صفات چې کوم مؤمن دپاره خیلی شوی دی چې پکار دی هغه مؤمن هغه انسان رښتیا ویل وکړي. بل یو صفات چې کوم روژهدار دپاره خیلی شوی دی هغه دا چې پکار دی دغه انسان دغې میاشتې کې
استغفار وکړي، توبه وکړي، خدای د توبې قبلونکی دی. وعندي شون سره نیک اعمال په ځای باندې راوړي چې دا نیک اعمال د دې اخرت پورې وسیله او سبب جوړ شي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.